او د پړکی پټي د دې څه حکم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی بخاری شریف کی دا روایت موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې د دې پړکی نه حقته د چا پنسوا نو دا سړی جهنمی دی دا سړی څه دی دا جهنمی دی الله رب العزت په دا سړی د جهنم منځ ته رسای دا سړی به د جهنم منځ ته رسای کدی په مانځه باندې ولاړ دی او پیسې پټې دي د مانځه په حالت کې هم ګناهګار دی کدی د مور خدمت کوي هم ګناهګار دی کدی د قران تلاوت کوي هم ګناهګار دی کدی حج کوي عمره کوي هم ګناهګار دی چې کوم سړی پړکی پټي دونه خطرناک ګناه ده دوه ګناهونه داسې دي چې دا انسان په حالت کې هم نه کړه نیکی هم کوي ګناهګار دی دوه ګناهونه داسې یو پیسې ښکته ساتل او دویم ګیره خریل دا دوه ګناهونه داسې دي کدا سړی د قران تلاوت کوي نو هم ګناهګار دی کدا سړی صدقه ورکوي هم ګناهګار دی کدا سړی زکات ورکوي هم ګناهګار دی کدا مور خدمت کوي هم ګناهګار دی کدا سړی جنازې لته جنازه کې هم ګناهګار دی کدا سړی د دنیا هر یو کار داسې دی چې نیک دی نیکی دا او دا یې کوي نو دا په هغه صورت کې هم ګناهګار دی ګناه دې نه جدا کیږي نو لہذا مانځه په حالت کې هم پنسي اوچتي ساتل پکار دي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله مکه مکرمه ته راغی نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا پنسي مبارک اوچتي وي پنسي مبارک اوچتي وي کافرانو په خاندل وځه ته ګوره وای خو دې پړی والے لکه په پټو کې روان دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل دا زما د حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم سنت دی ما خپل نبی په دې حالت کې لیدلې دی چې هغه د پړکو نه پیسې اوچتي ساتلې دي لہذا زه خپل نبی اتباع کوم لہذا کم سړي چې پیسې کده ساتي دا په هر حالت کې ګناهګار دی د مانځه په حالت کې خو دی